خیبر پښتونخوا په کومه طریقه باندې ولټول شوه، څونه بد انتظامي ده پکې، څونه کرپشن ده پکې، د دې تاسو اندازه هم نشئ لګولی. د پاکستان یو نوموړی صحافي دی زاهد گشکوري، هغه یو سکینډل بریک کړی دی. هغه دا وایي چې د خیبر پښتونخوا د ډاکټر اسماعیل خان په ګومل یونیورسټۍ کې د 2019 نه واله تر 2023 پورې 1514 جاري ډیګري ورکول شوي دي او دا په پیسو باندې خرڅ شوي دي. په دې کې یو د سهیل افریدي ذاتی محافظ هم دی، عارف خټک. عارف خټک د رجسټریشن نمبر دی NIEMS 19-287 او هغه دا ډیګري په 2023 سیزن کې اغشته ده. دا د 2019 نه واله 24 پورې دا سلسله جاري وه. بیا چې دا وایس چانسلر راغی ډاکټر ظفر اقبال، نو هغه بیا اډیټ وکړو او اندروني انکوایري وکړه، ځکه چې هغه ته شکایات ملو شو. په دغه شکایاتو کې دغه 1514 جعلي ډیګرو سکینډل راووته او په هغې کې د وزیر اعلی د دغه خاص کس ډیګري هم جعلي راووته. نو د هغې په جواب کې بیا سهیل افریدي په کار دی چې هغه له شاباسي ورکړو چې ډېر غټ کار دی وکړه. نو هغه وایس چانسلر ډاکټر ظفر اقبال د 3 میاشتو په جبري رخصت باندې کور ته ولېږه چې ته زه خپل کار کوه او زمونږ همدا روزګار دی، همدا روزګار به کوو. تاسو سوچ وکړئ چې ډیګري اغشتله او د غټو غټو امتحانونو ډیګري اغشتله داسې معمولي خبره نه ده. عارف خټک چې کوم دی هغه د عمران خان باډي ګارډ هم پاتې شوی دی، بشرا بیبي ته هم ډېر نږدې دی، علیمه بیبي ته خو ډېر زیات نږدې دی، بلکې د هغه ورسره روزګار هم شریک دی. او دی اوس د سهیل افریدي باډي ګارډ دی دلته، ځکه چې اوس دلته د دوی حکومت دی، بل ځای کې خو د دوی حکومت شته نه. نو هغه داسې کار کړی دی چې صرف رجسټریشن یې کړی دی، داخله یې کړې ده او د هغې نه پس بیا نه یوه پرچه یې ورکړې ده او نه بیا د هغې نه پس دغلته چې د کلاس ته تللی دی او چې په آخر کې هر څه ختم شوي ده، نو ډیګري وله ورکړی چې دا ستا ډیګري ده. دا د پښتونخوا د حکومت کارنامې دي. دا یو معمولي کارنامه زاهد گشکوري را پیدا کړې ده. که څوک ورسره رابطه کوي نو بیا هغه سره رابطه وکړي، ځکه چې هغه سره په دې هکله باندې ډېر زیات معلومات دي. البته د پېښور صحافیانو سره هم په دې هکله باندې معلومات شته. نو که موږ د خیبر پښتونخوا خلک په دې الغو تلغو باندې داسې خاموشه پاتې کیږو، نو دا خو موږ ځان تباه کوو او ځان له دوکه ورکوو. وروره موږ خو نه د پوځ نه پیسې لو، نه د وفاقي حکومت نه پیسې لو، نه د صوبایي حکومت نه پیسې لو. خپله مزدوري کوو چې ته په ریډوانو کې، چې ته په اخبارونو کې او 15 ورځې پس را سره تنخوا هم ختموي. خو د حق اواز به کوو، د حق اواز به کوو کوم ځای کې چې زموږ صوبې سره ظلم کېږي، زیاتې کېږي، نو د سیاست نه بالاتر د هغې خلاف اواز راوچتول پکار دی. او آیا د عمران خان ویژن دا اوس په سهیل افریدي روان دی یا د دې نه مخکې په الیمین ګنډاپور روانو؟ دا د عمران خان ویژن دی. که دا د عمران خان ویژن نو پښتونخوا خو تباه و برباد ده، او زما په خیال چې په را روان وخت کې نور هم تباه و برباد واخلی.